مرګ یو اټل حکم دی د الله رب العزت چې کله هم الله رب العزت حکم وکړي عزرائیل علیه السلام ته چې لاړ شه او زما د فلاني بنده نه روح واخله، نو بیا فرشتې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، د الله د ذره برابر حکم هم نافرمانی نه کوي. بیا دا رحم نشته چې خیر دی یو ورځ مهلت په ملو شي، یو غنټه مهلت په ملو شي، خیر دی زه د کور ته ورسم د مور او پلار او د بچو سره د ملو شم، هېڅ قسم مهلت بیا نشته، نه ذره برابر مخکې نه ذره برابر بعد. کو انسان د خاورو په جونګړۍ کې اوسېږي بم مرګ راځي د په چوکاټ باندې به یو ورځ قدم ایږدي. کو انسان په محل کې اوسېږي، په بنگله کې اوسېږي، لوی وزیر اعظم دی، ادنا مسلمان دی، فقیر دی، سرمایه‌دار دی، تاجر دی، په هر لباس کې چې دی یو نه یو ورځ به مرګ د په چوکاټ قدم ایږدي، او دا به د اسرائیل علیه السلام سره عام ناسم نه کېږي. نو هر کله چې انسان باندې د مرګ علامات ظاهر شي چې یاره دا اوس د دنیا نه جدا کېدو والا دی او تلو والا دی، نو په دې ژوندو باندې څه حقوق دي چې د دغه سړي هغه حقوق ادا کړي. اولنی حق دا دی چې کله انسان قریب الموت شي، مرګ ته نږدې شي، د مرګ علامات په ظاهر شي، نو ژوندي به اول حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام او فرمایل لقنوا موتاکم لا اله الا الله، د لا اله الا الله تلقین و توقع هغه سره خوا کې کېنا او په کلار اواز سره وایه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. هغه ته به د ویلو حکم نه کوي، ولې دا دومره سخت حالات دي چې اسې نه د هغه زیات تکلیف په وجه باندې کو ته هغه ته حکم کوي چېرته د خولې نه کفري کلمات ونځي او آخر یې چېرته په کفر باندې اختتام یې ونشي، نو هغه ته به د ویلو کوشش نه کوي چې شابه کلمه ووایه، ته به ورسره خوا کې کښېنې او لا اله الا الله ورد به ورسره کوي، خو چې کله هم هغه یو پیره کلمه وویله بس بیا به خاموش شي، نه به دنیاوي خبرې کوي نه به نورې خبرې کوي، چې په دنیا کې آخري کلمه آخري خبره د ده لا اله الا الله راشي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، د کم انسان چې په دنیا کې آخري خبره آخري کلام لا اله الا الله الله به خامخا جنت ته داخله. دا د مړي په مونږ باندې حق دی، دغه وخت کې شور شغرب جوړول نه دي پکار، مړي سره د احسان دا قریب الموت انسان چې کوم د مرګ ته نږدې دی اوس په مري د سره احسان دا دی چې د سره ګیر شاپیره انسانان ناستې د کلمې ورد کوي. بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام او فرمایل اقرؤوا یاسین علی موتاکم، چې کله ستاسو نه څوک مرګ ته نږدې شي د مرګ علامات په ظاهر شي نو د سره خوا کې د یاسین ورد کوئ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، خوا کې ورسره څوک کېنوه چې د تلاوت ورته د یاسین وکړي، بدې سره د نه روح په اسانۍ سره وځي. نو اوس نه خپلو بچو ته خپل اهل و عیال ته د دې خبرو ترغیب ورکړو، ولې دا مرګ اچانک راځي چاته وایي نه چې زه زر روان یم او ځان تیار کړه، نه نه اچانک وایي. نو که اول نه مونږ د بچو ذهن سازي کړي، اسلامي تربیت هم کړي، نو په هغه سخت حالاتو کې به دوی زمونږ دا حقوق پوره کوي. خو چې کله د انسان نه روح وځي نو اهل و عیال به دا کلمات وایي